خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی حضرت ابو سلمہ او دا هغه بیبي و حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما دون محبت او د دواړو یو بل سره چې تاریخ لیکي د ښځې د خاوند دونه مینه یو بل سره نه وه لکه د دې چې څومره مینه وه. حبشې ته چې کله هجرت کو دواړه لاړل. حبشې نه چې واپس رالل دا پراپیګنډا وشو چې د مکې خلک مسلمانان شو. نو چا چې حبشې ته مسلمانانو هجرت کړو خوشحاله شو رالل، چې رالل پراپیګنډا دروغ وخته. نو مدینې ته روان شو. نو چې دا یو ورسره بچی دی سلمه نومې دی زوی دی او یو ښځه او خاوند دي په څاروي سواره شو چې مدینې ته هجرت کو. د دې ښځې قومدار ورلل او دې سړي ته وی ابو سلمه ته وی دا ښځه خو په تا مونږ خرڅه کړې نه چې کله یې حبشې ته بولې او کله یې مدینې ته بولې. که دلته اوسېږي په دې مکه کې دا به ستا خدمت هم کوي او ستا به ښځه او که دا ته په وطنونو ګرځې ځان له بله ښځه او که دا پرېږده بس ښځې ترې جدا کړه. او دونه مینه وه چې دواړه یو ځل کېناستل. دا ښځه دې خاوند ته وایي وی سړیا چې یو لوز وکړو. څه لوز؟ وی که ته مخکې مړ شو نو ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم، دا راسره زما واده ده. او که زه ستا نه مخکې مړه شوم نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې چې جنت کې مو ته یو ځای یو بس چې بس زه ورته یو بل څوک نه. دا خاوند یې هوښیاره ورته وي ښځې زه به راسره واده وکړم ته مه کوه. وی که ته مړه شوې خو ستا نه پس به زه بله ښځه نه اخلم په نکاح. خو که زه مړ شم نو ته بل خاوند وکړه خیر دی، ځکه ته به څه کې ته خو تور سرې به پاتې شي. زه خو ځان له بغیر ښځې ګزاره کولی شم خو ته به څه کې د ګټې وټې ستا به سي. نو زه راسره واده کوم ته مه کوه که زه مړ شم نو بله ښځه بل خاوند خیر ته کولی شي. دونه یو بل سره مینه وه. نو چې د خاوند دغه قومداران یې ورلل او د ښځې دا قومداران او دا ښځه یې پاتې کړه وی دا به تا سره په وطنونو نه ګرځي، دا په دشتو بیابانونو زه خپل کار کوه، دا تا باندې مونږ خرڅه کړې ده. هغه غریب لاړ مدینې شریفې ته. د دې خاوند قوم خبر شو چې دوی خو او کافر خو قومیت خو وي که نه چې دوی خو زمونږ د هغه سړي نه ښځه پاتې کړه. هغې ورلل هغه ماشوم یې ترې واخېسته وی دا ماشوم زمونږ کېږي. هغه ته یې هغوی بوته. ښځه دقسې پاتې شو، خاوند ته مدینې ته لاړ او بچی ته د خاوند خپلوان و هغې یوازې پاتې شو. جړل به خاوند پسې مو بچي پسې بار به ځنګل ته ووته او په چغو چغو به یې جړل. غر ته به وخته او په چغو چغو به یې جړل چې خدایه دا څه شو. خاوند هم لاړ او بچی هم رانه لاړ. باران به شو بار به ووته باران کې به یې جړل. اخره کې پې یو درېمګړی خلک و د هغې پې رحم راغی. وی دا دې ښځې سره ولې ظلم کېږي؟ نو د هغه خاوند چې کوم د ښځې چې کوم قومداران و هغې له ورغلل وی په دې مظلومې رحم ولې نه کوې چې دا د خپل خاوند سره په وطن کې خوشحاله ده، وطن کې دي او که بار خوشحاله ده، تاسو څه کوئ؟ او سره خوشحاله ده، په ځنګل هم ورسره خوشحاله ده او په بیابان هم خوشحاله ده. خاوند یې خوښ دی، څه کوئ چې د خاوند نه منې کړې ده؟ بس هغې پوه شو چې د ښځې خوښ دی نو زمونږ پکې څه دي. وی ښځه بس ټیک د ځیرې ورپسې مدینې ته. بیا دغه سړی لاړ نیکان خلک مي او هغه د خاوند قومدارانو ته وی چې دا بچی راکړې ښځې له اجازت میلو شو چې ولې یې ورکړو چې ځي مدینې ته. هغې وله بچی یې ورکړه، بچی یې ورته میلو شو او لاړه مدینې منورې ته هجرت وکړه، خپل خاوند له ورسېده. اتفاق ته ګوره خاوند یې وفات شو. ابو سلمه رضی الله عنه شهید شو په جهاد کې. چې شهید شو او دا د نبی علیه السلام د ترور لورم ده چې دا خاوند یې کله شهید شو دا وی په خپله وی باس وی د خاوند په مرګ مې د دنیا ښځې را جمع کړه چې اوس به ورپسې جاړو، ځکه دا رواج په عربو کې و که نه. او تورې جامې مې واغوستې، عرب تورې جامې به یې اغوستې په مړي پسې او تور څادر مې واغوسته او ما وی چې نن به داسې جړا کوم چې د دنیا ګوټ ګوټ ته به خلک دا مانه نقل کوي وایي به چې یاره خو خاوند پسې دا دې ته جړا وي لکه د یو مسلمې چې وجړه. حکایتونه به یې کېږي، نقلونه به یې کېږي، داسې جړا به کوم. وی چې ځان مې کله تیار کو یو ښځه راله را سره د کټ په سر کېناسته چې دا به م را سره اوس جاړي، ځکه دا خو بیا یو قصه شروع کړي که هغه ساندره غوندې وایي ځان له خپله قصه شروع کړي. دا بیل ناتونه دي، بشیر جان بیل ناتونه وایي، دې ته بیل ناتونه وایي. د کټ سر ته او د کټ لنګې ته شروع وکړي او چغې جوړې کړي. الله دې مسلمان د غم نه وساتي. غم ډېر ګران کار دی، غم ازمول ډېر ګران کار دی، خو چې چا باندې غم راشي الله دې بیا صبر هم وله ورکړي. وی بله ښځه راله هغې هم جامې بدلې کړې اوس تیارېږو چې جړا شروع کوو. وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم را دننه شو. وی چې څنګه را دننه شو وی ما ته نه وی ځکه دا غمجنه وه. وی هغه ملګرې ته مې وی چې او ولې جاړئ؟ کم کور نه چې الله شیطان دوه ځله ایستی دی بیا ورته را دننه کوئ؟ یو ځل خو دوی هجرت وکړ، یو ځل بل هجرت وشو
نو شیطان ته الله 2 ځله ځغلولی دی، ته دې سره جړه مرګر کې بیا شیطان نه دننه کې. بس وی غلی شوم، وی چې پام کوي نه جاړی. ښځې ته وی ما خو اورېده، وی ما ورته وی چې د الله رسوله نو څه به کوم، زه خو ډېره زیاته غمجن یم. وی زه راته یو دعا ښیم، هغه دعا وکړه. وی دا دعا یې راته وښوله چې اللهم اجرني فی مصیبتي، خدایه په دې مصیبت کې مال اجر راکړي. ګوره څونه ښایسته دعا ده. واخلف لی خیرا منها، خدای دې مصیبت نه ماله بهتر شی راکړي، دا مصیبت راله په خوشحالۍ بدل کړي. وی لکه مې وی چې د نبي علیه السلام دعا د قربان دا خو به خامخا ویم، خو د ابو سلمه نه به بهتر خاوند لاسو کړي چې ماله به رامیلو شي. د ده په شان سړی په دې ملک کې کم دی، د ده په شان سړی په دې وطن کې کم دی. بهتر خاوند به لاسو کړي چې نبی علیه السلام وایي چې دعا کوه چې خدای دې نه بهتر دله درکړي او صبر راکړي. وی بس دعا مې شروع کړه چې یا الله صبر راکړي او دې نه راله بهتر راکړي. غوړه کې به مې دا و چې ده نه بهتر به څه وکړي. وی الله مې هغه دعا قبوله کړه، جړه مې مو نه کړه، جامې مې مو نه شلولې، هغه تور جامې مې لرې کړې، هغه دعا مې الله قبوله کړه. وی پروردګار ماله د خپل خاوند د ابوسلمه نه بهتر خاوند راکړه چې هغه د دواړو جهان مبارک سردار د حضور پاک نکاح ته ورسېدل.